बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मलगरो। उम्मीद लरम چې روغ جوړ به زم کیډر زندابین او د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن تاسو ته مخاطب یم ملګرو. دینه مخکې موږ د لوکل اینڈ سپیشل لا په مختلف اکټس باندې ویډیوګانې کړې وې. مزید پای کې په یو اکټ باندې باس کو کم چې د هوټل سکیورټي متعلق ته د اکټ سنوم دی دیتا خیبر پختونخوا پابندی هوټل اکټ سال 2014 ویل کېږي. دا په کال 2014 کې دا ایک جوړ شوی دی ځکه ورسره مونږه دا سال 2014 لیکو. دا ایک ولې جوړ شو؟ په دې کې کوم رولز دي، په دې کې کومې سزاګانې دي، دې کې د پولیسو اختیارات څه دي، دې کې سماعت ته کوم عدالت سره دی. نو دې باندې به نن بحث کو. مختصر کوشش وکړو چې ویډیو مختصر وکړو. دا ایکټ ولې جوړ شو؟ دا اکټ د دې مقصد لپاره جوړ شوی دی چې اکثر به دهشتګردو یا تخریبکار خلک چې کم دی هغه به یو علاقې ته د دهشتګردۍ په مقصد باندې لاړو، هلته به په یو هوټل کې په یو سرای کې په کرایه باندې ځان له ځای واغستو، په هغې کې به یې منصوبه بندي کوله. د هغې نه به چې لاړو نو خپله دهشتګردي کاروایي به یې وکړه، غیر قانوني کارونه چې به یې کول هغه به یې وکړو. نو بیا به پولیس ته د هغوی متعلق شواهد نه میلاوېدو یا به د هغوی ریکارډ د هوټل والا سره نه نو هغه به بیا ډېره زیاته مشکله وه د پولیس لپاره هغه کیس ټریس کول یا په هغې کې تفتیش کول یا ګرفتاري کول یا ملزم ټریس کولو. نو د دې مقصد لپاره د KPK ګورنمنټو د هوټلز متعلق دا یو ایکټ جوړ کړی دی. دې باندې به بحث کوو. د په ایکټ کې د دې څه دي؟ د په ایکټ کې دي نام، مختصر نام، وسعت اور آغاز. مطلب د دې نوم بسي دا به په کوم ځای کې لاګوي او د دې آغاز به کلی. نو څنګه چې موږ مخکې خبره وکړه چې دې ته به ویل کېږي خیبر پختونخوا پابندی هوټل سکیورټي ایکټ سال 2014. نوم به د دې سي نوم به د دې دی. وسعت به د دې کوم ځای، مطلب دا به کوم ځای لاګوي؟ دا به په پوره KPK کې لاګوي. آغاز به کلی نه چې جوړ شو نو فوراً د هغې نه بعد د دې اطلاق چې دی دا به نافذي، مطلب د دې اطلاق به د هغه ټایم نه وي. د په ایک مختصره راسانه سبق نشته د نوم متعلق ته چې نوم به سي دا به په کوم ځای کې لاګوي او آغاز به کوي. د په دو کې د دې څه دي؟ د په دو کې تعریفات دي، هغه الفاظ دي کوم چې موږ ته په دې ایکټ کې مخې ته راتلونکي الفاظ دي. د هغې الفاظو لږ ډیټیل بیان شوی دی، لږ د هغې اسان الفاظو کې د هغې تشریح شوی دی. ایک نمبر په دې کې څه شی دی؟ ایک نمبر په دې کې ضابطه ده. ضابطې نه به مراد سي ضابطه فوجداري 1898 به مرادي. نو ضابطې تعریف ځکه دلته شوی دی چې په دې ایکټ کې کومې کاروایانې کېږي نو دا ضابطه فوجداري چې ده 1898 دا به په دې باندې لاګوي، د دې تخت په کاروایي کېږي. دې نه بعد ګورنمنټ نه به کوم ګورنمنټ مرادي؟ دا ایکټ چونکې د KPK دپاره جوړ شوی دی نو دلته به د ګورنمنټ نم زمونږ مرادو د KPK ګورنمنټ دی. دې نه بعد ګیسټ کم ته چې مونږ په اردو کې مهمان وایو. نو ګیسټ نه به څه مرادي؟ ګیسټ نه هغه سړی مرادي چې کم د رقم په بدلې باندې په یو هوټل کې هغه ته رهایش ورکولی شي. مطلب یو سړی دی هغه راغی هوټل والا سره هغه د پاتې کېدو خبره وکړه، هوټل والا ورته وایي چې ته به ماله دومره پیسې راکړې، ته به دلته یو شپه یا دوه شپې پاتې کېږې، د هغې په بدله کې به ته ماله دومره پیسې راکړې، دومره رقم راکړې. نو چې هغه رقم او هغه هوټل والا له ورکي او دې هلته پاتې کېږي نو دا کم سړی چې پاتې کېږي د ده نه به څوک مرادي؟ د ده نه به ګیسټ مرادي، دې ته به مونږ ګیسټ وایو. دې نه بعد دی هوټل. د هوټل نه هغه عمارت مراد دی چې کم رجسټر یي یا نه، کوم چې د پیسو په بدله کې میلمنو ته د یو خاص مدته پورې رهایش ورکړي. یو پیره بیا وایم د هوټل نه به هغه عمارت مرادي، هغه بلډینګ به ته مرادي، هغه مکان به ته مرادي کوم چې رجسټر یي یا رجسټر نه، مطلب د سرکار سره هغه رجسټر شوی دی یا نه دی شوی، خو چې کوم د پیسو په بدله کې چې مهمان راځي او هغه هوټل هغه منیجر له مالک له پیسې ورکي او د هغې په بدله کې د یو محدود مطلب د یو معلوم مدته پورې هغوی له رهایش ورکي نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته به مونږ هوټل وایو. دې نه بعد دی هوټل اکنالجمنټ ریسیپټ. دا کوم ریسیپټ دی؟ دا یو رسید دی
کم چې اس ایچ او افسر محتمم تانه چې دی هغه د هوټل والا لا ورکي نو هغې رسید ته مونږ څه وایو کم دای ته مونږ د هوټل اکنالجمنټ ریسپټ وایو کم چې د هوټل د مالک منیجر پولیس ته کومه معلومات ورکړي د هغې نه بعدو دا رسید چې دی د افسر محتمم تانه یعنی اس ایچ او دغه رسید فراهم کړي نو دغه ته مونږ دغه رسید وایو. پټهدار څه ته وي؟ پټهدار نه هغه سړی مراد دی چاله چې هوټل په لیز باندې ورکړي. د پټهدار نه هغه سړی مراد دی چاته چې یو هوټل په لیز باندې حواله شي هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته به مونږ پټهدار وایو. دې نه بعد څه دی؟ دې نه بعد منیجر دی. منیجر به مونږ څه ته وایو؟ منیجر نه هغه سړی مراد دی کوم چې د مالک مکانو دا مکان چې د چا په نوم باندې رجسټر دی د ځان سره په تنخواه باندې ملازم ساتلی دی او د هوټل د انتظامات پې چلی. مطلب یو هوټل یو مالک دی ځان سره یو کس ونیو چې تاله به زه دومره تنخواه در کومه ته د هوټل د انتظامات چلوه. د هوټل والا سره د کم مالک چې دی د ده سره ملازم یو قسم ده د هوټل د انتظاماتو د چلولو دپاره دغې ته مونږ څه وایو؟ دغې ته به مونږ منیجر وایو. دې نه بعد څه دی؟ دې نه بعد مالک دی. مالک هغه سړي ته ویل کېږي چې د چا په نوم باندې جایداد رجسټر وي. مطلب دا کم هوټل چې دی دا د ده په نوم باندې رجسټر وي او دی د پیسو په بدله کې د پیسو په ادایګۍ باندې خلکو له رهایش ورکړي. دغه ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ مالک وایو. دلته دا خبره یاد ساتئ چې منیجر چې دی هغه هم د مالک په تعریف کې راځي. بل څه شی دی؟ مقرره. مقرره د اکټ دا کم اکټ خبره چې مونږ کوو چې په دې کې کم رولز ریګولیشن مقرر شوي دي هغه ته مونږ څه وایو؟ ته مقرره وایو. بل پسې څه دی؟ صوبه. نو صوبه مونږ به راځو څنګه په ګورنمنټ کې خبره وکړه چې دا ګورنمنټ نه باره کې پی کې ګورنمنټ مرادي دا اکټ صرف او صرف د کې پی کې لپاره جوړ شوی دی. دلته به د صوبې نم زمونږ مرادو د کې پی کې صوبې. دې نه بعد قواعد دی. قواعد څه ته ویل کېږي؟ چې په دې اکټ کې کم قواعد مقرر دي کم رولز ریګولیشن مقرر دي هغه قواعد د دې نه مراد دي. دا زموږ سره د په دوه دې کې تعریفاتو مزید دی کې مخکې مختصر د پی دا ټولې وایو. د پتین کې څه دي؟ पुलिस स्टेशन को इतला देखिए दा खबर की 1 नंबर ज़मन के چې د دې اکټ د نافذ کېدو نه بعد منیجر چې دی یا مالک مکان دی دی به په ور وځه کې دنه پولیس سټیشن ته اطلاع ورکي. پولیس سټیشن ته به څه ورکي؟ اطلاع به ورکي. د اطلاع کې به د دې هوټل د رجسټریشن متعلق چې دا رجسټر شوی دی یا نه دی زه رجسټر کومه یا په دې کې چې کوم گنجایش دی د میلمنو څومره گنجایش دی په دې کې رومز چې دی دا څومره دی په دې کې څومره ګیسټ سیګم دی دې کې دا څومره راځي صحیح ده. نو دې کې به مکمل دغه اطلاع ورکي یا په دې کې کم انتظامات کیږي چې کم انتظامات په دې کې موجود دي د هغه انتظاماتو متعلق به په ور وځه کې دنه متعلقه پولیس سټیشن ته دغه اطلاع ورکي. د دې نه بعد چې کله دا معلومات ورکي په ور وځه کې دنه نو دا اس ایچ او چې کم دی به د مالک مکان ته یا د منیجر چې کم دی دته هوټل اکنالجمنٹ ریسپټ کم چې مونږه بر ذکر وکړو په تعریفاتو کې دغه یو رسید به ول ورکي چې مطلب د معلومات ماته ملو شوي دي او دغه د ما سره چې کوم معلومات دي دا ما سره موجود دي او د پولیس سټیشن سره دغه کړی دی د خپل رابطه ساتلې ده مونږ ته د متعلق پته شته دی. بل 3 نمبر ضمن کې دا خبره کی چې کوم هوټل د دې اکټ د نافذ کېدو نه بعد جوړیږي مطلب چې دا اکټ نافذ شو د دې نه بعد یو هوټل جوړیږي نو هغه به په 3 ورځې کې دنه دا کوم خبره چې مخکې مونږ وکړې په ضمن نمبر 1 کې چې دی به د رجسټریشن د گنجایش او د انتظاماتو متعلقه پولیس سټیشن ته اطلاع ورکي. نو که نوی هوټل جوړیږي نو هغه د قایمېدو نه 3 ورځې په 3 ورځې قایمېدو نه بعد په 3 ورځې کې دنه دغه معلوماتو متعلقه پولیس سټیشن ته ورکي. د پتین
کې مونږ ته سوي د پتین بیا مختصر لګوایو د پتین کې پولیس سټیشن کو معلومات او پولیس سټیشن نه به معلومات ورکړي د منیجر او د مالک مکان چې کوم دی دا به کم معلومات ورکړي چې کوم هوټل دا اکټ ناپیس کېدو نه بعد چې کوم هوټل دي هغه به په وروځه کې دنه پولیس سټیشن ته د دې د هوټل د رجسټریشن او د دې د گنجایش او د دې د انتظاماتو متعلق اطلاع ورکړي دا اطلاع په څو ورځې کې ورکړي دا په وروځه کې ورکړي دې نه بعد به یو رسید دی کوم چې موږ په تعریفاتو کې ذکر وکړو اس چو به هغه رسید او دغه مالک له ورکړي دریم نمبر ضمن کې دا خبره کوي چې کوم هوټل د دې اکټ نافذ کېدو نه بعد جوړ شي نو هغه په 3 ورځې کې دنه د ضمن نمبر 1 متعلق کوم معلومات ورکول دي نو هغه په 3 ورځې کې دنه ورکړي اچھا د په 4 کې سوي د په 4 هډینګ دی مهمان کی شناخت د ملمنو د شناخت متعلق ته دا دفعه په دې کې به څه خبره کوي چې تر څو پورې مالک مکان او 1 نمبر ضمن کې وي مالک مکان یا منیجر د مهمان د میلما دا کم کسان چې د سره پاتې کیږي د ان آی سی د مطلب د شناختی کارت تصدیق نه کړي نو تر هغه پورې به هغه سکی رهائش پنور کی 1 نمبر ضمن کې په 4 نمبر د پکې دا خبره کی چې تر څو پورې د مالک مکان دی یا منیجر دی د میلما دا کم کس چې د سره په هوټل کې پاتې کیږي راغلی دی مالک مکان ته وی چې زه دلته شپه کومه هغه نه کمره اخلي په کرایه باندې نو چې تر څو پورې د هغه د شناختی کارت تصدیق نه دی کړی تر هغه پورې به د مالک مکان د هوټل د منیجر چې دی د مهمان لا رهایش نه ورکړي 2 نمبر ضمن کې سوي 2 نمبر ضمن کې وی چې د میلما کم قواعد دي کم معلومات دي چې د مالک مکان به ځان سره ساتي په دې کې A نمبر کې دا خبره کی چې نام و پته د میلما به نوم لیکي او پته به لیکي B نمبر کې دا خبره کی آمد او روانگی کی تاریخ چې راغلی په کم تاریخ دی او زیبه په کم تاریخ سو شپې دلته پاتې کیږي په C نمبر کې دا خبره کی آنے کا مقصد چې دې د څه مقصد د پر راغلی دی څلورم डी نمبر کې دا خبره کی مهمان کی تصدیق شده NIC مطلب شناختی کارت او د منیجر رپورټ چې دا دی مطلب په ریکارډ باندې وساتي 3 نمبر ضمن کې سوي چې دا مالک مکان چې کوم دی یا منیجر د مهمان د تصدیقي سړی نه تصدیقي نه به مکمل پته لیکي او رابطه نمبر به لیکي 4 نمبر د په باندې بیا لږ باس کو د 4 کې سوي مهمان کی شناخت مهمان کی شناخت د دې هډینګ دی 1 نمبر ضمن کې دا خبره کی چې مالک مکان با تر هغه پورې میلمه دا کم سړی چې راغلی دی په هوټل کې شپه کې تر هغه پورې بدل رهایش نه ورکړي تر څو پورې چې د شناختی کارت تصدیق نه کړي که تصدیق نه کړ او دل رهایش ورکو دا بیا غیر قانوني په دمانه پرچه کیږي دینه بعد 2 نمبر ضمن کې وی دی به کم معلومات لیکي دی به دا معلومات لیکي چې د نوم څه دی او د پته څه دی د کم ځای نه راغلی دی دی راغلی په څه تاریخ دی او دی به د هوټل نه زی په کم تاریخ دی مطلب څومره شپې دلته څو ورځې دلته رهایش پذیر دی آنے کا مقصد دی د کم مقصد د پر راغلی دی چې زما سره په هوټل کې شپه کې دلته چا سره کار دی څه کاروبار دی چا سره میلاویږي د سره پر راغلی دی डी نمبر کې وی مهمان د میلما د آرټیست شده کم تصدیق شده شناختی کارت چې دی د هغې یو نقل به ځان سره ساتي او یو به د منیجر رپورټ هغه پکې دا رپورټ خپل لیکي چې دی د څه مقصد دپاره راغلی کم چې مخکې موږ ذکر وکړو 3 نمبر ضمن کې دا خبره کی چې مالک مکان یا د منیجر چې کوم دی د هوټل د مالک چې کوم دی دی به د دې میلما چې چا تصدیق کړلی چې دی زه پیژنم دی دلته راغلی یا دا چې ویریفیکیشن کړي نو د هغې سړي به مکمل پته لیکي او د هغه رابطه نمبر به لیکي دا د 4 و د 5 کې سوي مهمان کا سامان میلمه خو جو کیسه مونږ وکړه چې دغه معلومات پور کې دا پته مته به لیکي اوس د سامان متعلق د 5 کې ذکر دی دې کې دا خبره کی
چې مالک مکانو یا منیجر چې دی دی به میلمه ته په دې هوټل کې د پاتې کېدو اجازت نه ورکوي تر څو پورې چې د میلمه دا کم سامان د ځان سره راوړی د سره کم بیگ موجود دی د سره یا نور په ګاډي کې کم سامان دی یا د سره کومه غوټه چې کومه ده چې هغه په هغې کې خو چېرته بارودو اسلحه یا نفرت انگیز مواد خو موجود نه دي دا د هوټل والا ذمہواري ده چې د میلمه سره کم سامان موجود دی چې د هغې پړتالو کې د هغې تلاشي واخلي چې د ده سره خو چېرته په دې سامان کې بارودو اسلحه یا نفرت انگیز یا بل څه غیر قانوني څیز خو موجود نه دی د ده سره چې دا تصدیق وکړي دې نه بعد دا ویریفیکیشن د پچار کې چې مونږ ووایو دغه وشي نو بیا به والله پس د هغې نه په هوټل کې د پاتې کېدو د رهایشو دغه ورکړي دا سامان مامان دی چې کولو ته نه پرېږدي یا د کم معلومات نه ورکړي د دې نه پس د دې نه بعد به دا دغه دی بلکل شپې ته دلته نه پرېږدي د پچې کې څه وي د پچې کې دی غیر مجاز مهمانو غیر مجاز مهمان څه ته وي کم چې د دپتینو د شرایطو او تصدیقو نه بغیرو په هوټل کې د شپې دپاره رهایش کړي نو دغه ته به څه وایي دغه ته به غیر مجاز مهمان ویل کېږي اچھا دې نه بعد څه دی دپست ته دپست کې څه وي پولیس کو اطلاع دا د منیجر یا د مالک ذمہواري ده چې دی به د روزمره بنیاد باندې دی به روزانه د ایمیل په ذریعه باندې یا د فکس په ذریعه یا په بل یو ذریعه باندې به دی متعلقه پولیس سټیشن ته اطلاع ورکړي چې زما سره دومره میلمانه دي دا د ورسره سامان دی د دې مقصد دپاره راغلی دي دا روزانه بنیاد باندې به دا اطلاع دی متعلقه پولیس سټیشن له ورکړي دویم نمبر ذمہواري به د سي دی مالک منیجرو دویم نمبر ذمہواري به دی چې د سره څومره خلک پاتې کېږي څومره مهمان راځي څومره خلک د سره شپې تیري د دوی به مکمل کمپیوټرایز ریکارډ د ځان سره ساتي د پنو کې څه وي د پنو کې د پولیس اختیارات دي چې کم از کم د ایسائی یا د بالا عہده افسر چې دی هغه د هوټل ته تللی شي او د هوټل د مالک نه د میلمانه چې ورسره کم پاتې کېږي د دوی ریکارډ طلب کولی شي او د هغې معاینه کولی شي دویم نمبر ضمن کې څه خبره کوي چې دی په یو میلمه باندې شک راغی چې دا سړی دغه دی د ریکارډ باندې موجود نه یا په ریکارډ کې څه مسله یا هغه میلمه باندې څه شک راغی چې دی د څه مقصد دپاره راغلی دی یا په نور څه دغه نو هغه دی به د ایسائی یا د ده نه بالا عہده افسر چې دا به د مالک مکانو په موجودګۍ کې مالک مکان په موجودګۍ کې به دغه چیک اپ کی هغه به ګوري دغه په هغه باندې خپل تصدیق کی د پدس کې څه دي د پدس کې سزا یې دي د پدس کې څه سزا ده د پدس کې وی چې د دپتینو تا دپستو یو سړی هلاپورجو کې 3 دفعې ذکر مونږ دلته وکړو پولیس سټیشن لای معلومات ورنکړو په 4 کې سوي په 4 کې مهمان شناخت ونکو په 5 کې وی مهمان سامان چک نکو په 6 کې وی غیر مجاز مهمان دی چې پیجندې نه معلومات د اغستین دی سړی رضان سره شپې ته پاتې کو او په 7 نمبر کې وی چې پولیس ته اطلاع ورنکړه روزمره بنیاد باندې اطلاع ورکول د فرض دی او د اطلاع ورنکړه نو د دې 3 نواله تر 7 پورې د دې د په هلا پرځو کړه نو دې سړی لوا 1 سال قید ورکول کیږي 1 سال قید او جرمانه په بدله غول کیږي یا با دا دواړه سزاګانې چې کومې دي دا دواړه دل ورکول کیږي اچھا د پګیاره کې سوي کوټ کا اطلاق کو کوټ کا اطلاق په دې کې بیا خبره دا کی چې دې کې څه کاروایانې کیږي دا به د ضابطه فوجداري تخت کیږي کم چې زموږ سره ضابطه فوجداري 1898 دا وایي کې مونږ ته کم طریقه کار خولې شوی دی نو چې څه کاروایي په دې کې کیږي دا به د هغې تخت کیږي دویم نمبر خبره به کې دا کیږي چې په دې کې کم جرایم دي دا به قابل دستاندازي پولیس دي
پولیس په دې کې بغیر د وارن گرفتاری کولی شي. دریم نمبر خبره پکې دا کی چې دا به د مجسټریټ درجه اولو سماعتي مطلب په دې کې به سماعت څوک کولی شي؟ په دې کې به سماعت او مجسټریټ درجه اول کولی شي. دا تقریبا ټول دفعات مونږ وې کوم چې د KPK پابندي هوټل سکیورټي ایکټ سال 2014 د کې جوړ شوی دی. د کې دغه یو څو سیکشن وي کوم چې د ریکروټ او کورس د سلیبس مطابق دي. د کې دا نوې پر کورس کې شامل شوی دي تقریبا. د کې د A1B1 کې د دینه څه کوېسچن راځي ډېر اهم دي. پښتو کې به مونږ تفصیل باندې بحث وکړو. دینه مخکې چې کوم زموږ سره په لوکل اینډ سپیشل لا یا نور کوم سبجیکټس دي پای کې کوم اهم سیکشن دي ټاپکس پای باندې وباس کو. نن ویډیو و زمونږه دا ختمه شوه. دینه مخکې به ان شاء الله په نور ویډیوګانو کې تاسو سره ملاویږم. دا غو پورې مال اجازه راکې. د الله په امان.